بسم الله الرحمن الرحیم. دا د تیلی ملګري احتجاج کوي د روډ په باره کې. دیو ته ډېر تکلیفات دي. دکانونو کې راشن ختم شوی دی، په کورونو کې راشن ختم شوی دی، او زمونږ د ښار سره او د هسپتالونو نه رابطه زمونږ چې ده نه منقطع شوې ده. نو د دیو نه تپوس کوو چې دیو د خپل تاثرات تاسو ته بیان کړي. عرفشا ورور، تاسو د روډ متعلق څه ویل غواړئ؟ روډ متعلق خو دا ویو چې بس بارانونه کله نه شروع شوي دي، دا 5-6 ورځې وشوې، بس پیله ورځ نه د باران پیله ورځ نه چې دی نو روډونه بند شوي دي. اوس دومره تکلیف دی خلکو ته چې کوم دوکانونو کې راشن ماشن هغه ختم شو، اوړه و چیني او دالو مطلب چاول هغه ختم شو، خلکو چې دی نو په چاولو باندې خپله ګزاره کول هغه هم ختم شو. اوس د راشن خو د ټول نه زیات دغه د ضرورت دی او کمی دی په تیلي کې. نو موږ دا خبره کوو چې بھئی د راشن سره سره چې دی اوس مطلب دلته مریضانان دي. بله ورځ موږ دې نه مریض اخیستی دی شملی بانډی، دا تقریبا داسې 20-25 کیلومیټره لار جوړېږي. هغه لا دې نه په کټ باندې اخیستی دی هغه مریض او شملی بانډی ته رسولی دی. اوس داسې مریضانان هم دي چې هغه د دې ځای نه تللي دي ابتاباد کې په هسپتال کې، هسپتالونو نه هغو چې دی نو فارغ کړي دي، اوس راغلي دي هغه په اوږۍ کې په دغه کې چې دی نو دغه شان ناست دي، یو ګاډي نه میلاویږي، مطلب روټونه بند دي. نو ډېر زیات تکلیف دی. موږ چې د وخت کم ایم پی ای دی، د اے سی صاحب دی، ډي سی صاحب دی، موږ هغو ته دا درخواست کوو چې بس دا خلک چې کوم دی نو مطلب د رزق د لاسه د لوږې د لاسه چې دی نو دا به ډېر خراب شي. په کار دا ده چې بھئی څومره زر کېدی شي، مطلب اوس کېدی شي نو په کار ده چې دا اوس راولېږي، نه نو مطلب په روز دو کې د دې زموږ له بندوبست وکړي، کنې دا حالات به ډېر زیات خراب شي او خلک به په احتجاج کولو باندې مجبوره شي. مننه عرفشا ورور. دا زمونږ تره ولاړ دی، دی به خپل څه د روډ په باره کې خپل تاثرات بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې دا ووایي که نه مسلې مسایل خو زموږ نور هم ډېر دي. یعنې وقتي طور باندې د بارانونو سره زموږ سړک مکمل طور تباه شوی دی، لار بالکل منقطع شوې ده. نو تقریبا هفته خو شوه، 10 ورځې وشولې. نو دا زموږ اشد ضرورت دی چې بھئی دا سړک بحال کړي. متعلقه ایم پی ای دی، ایم این ای دی، پکې ټول میسو د بیسر دی، اے سی دی، ډي سی دی، ټوله ذمې داري ده چې بھئی په دې باندې غور وکړي. مهرباني، شکریه.